صفحہ نمبر 815 آیت نمبر 3 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. دی صورت په ابتدا ش الله رب العالمین مومنین ته خوشخبری ورکړه چې تاسو د پرادا د حدیبیه معاهده دای ولویا فتح دو او د پوجا بند الله رب العالمین د تاسو ګناینه معاف کړي او الله رب العالمین خپل نعمت په تاسو باندې پیرا کړي او د دې عظمت په وجه باندې د دې جهاد په وجه باندې د دې مشکلات په وجه باندې الله رب العالمین صراط مستقیم تو ستشای والله رب العالمین د خپل نصرت او د خپل مدد وعده وکړه چې زبردست مدد وي د الله دی طرف نه. نو چونکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خیب لیدلو چې زوی دریم عمره ته نو عمره ته پیغمبر علیه السلام خیب لیدلو بیا دغه نه بعد معاهده کولو د عمره نه بیا واپس رتلل یعنی عمره نو کړله دغه سه واپس روغلل. نو چونکه پیغمبر علیه السلام خیب خو لیدلو چې عمره وکاو خو په دې خو تعین د تاریخ او د وخت نو کنه چې په دې کول باندې تخمه کوي نو هغه خو معاهده شه د شرط لګید چې په دې کول باندې نه پاینده کول باندې وته سه بیا عمره کوي نو دغه شرط مطابق دی واپس لوړل. نو په دې وخت باندې مؤمنین ډېر پریشانی حالت شوي دغه تفصيلات مکمل تر شوي دي بیان شوي دي او نو الله رب العالمین په داسې وخت چې مؤمنین رته یو تسلی ورکړه ثابت قدمی ورکړه مؤمنین زړینا دا به خوف شلو الله رب العالمین دیتا اطمینان و سکینه ورکړه. نو دا د الله رب العالمین مهرباني او په دې مؤمنین باندې کانی چې د یو مرحله د قتل چې کله پیغمبر علیه السلام د مدینه منورې نه د عمره د پرروته د سویر له صحابه کرام سره بغیر د وسلینا بغیر د تیرین او داسې خلک ته ورسی چې هغه خلک یو کل مخشر غلی دی پیغمبر علیه السلام په شو د ټول عرب یې ټل کړی دي په د خلک باندې حمله د پر د مدینه منورې باندې د حمله د پر او بیا په داسې حالت چې دی په خپل باندې ورسی هغه خلک په سیمرا په غوسه باندې خو مؤمن صحابه کرام د دغشي پروانه وکړه چې په مجبند وسه حالت ترسي او چې نره خلک ته د پته ولګیدل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د صحابه کرام راونده نو هغه فورا د خبره وکړه چې پیغمبر علیه السلام خپل ملګری د مرګ خلیته وروالی او دا خلک د ذهن چې کیمو د حقیقت د غسو چې دا خلک سمره سخت دشمن وي د پیغمبر علیه السلام او د صحابه کرام چې په مدینه شه نه پرېږدول او چې بیا مکه ته په خپل باندې ورسه او بغیر د وسلینا ورسه نو دا انتهایی خطرناک خبره و ده مسلمانې د پره او پیغمبر علیه السلام الله رب العالمین دا نعمت او تشای چې ګوره مسلمانې رته الله رب العالمین تسلی او اطمینان دا فکر یې نو کو بس روان شول او بیا دغه نه بعد چې کله صحابه کرام ته پته ولګیدله چې مکه مشرکین وروتلی دي د میش دیارې بندولې د پره چې نه پرېږدای مانه نو دا خو بیا په نه مشکل حالات شل چې میشته لیار باندې خو د مقصد چې میزو ورسی او دی وی لیار نه روکای نو په دې شه خامخه جګړه کیږي او جګړه د میش سره څه شایشتانه دي دا فکریانو کو کني کچره منافقین وا لیا داسې کمزیره خلکو مسلمان کمزيري عقیده ولوا نو به سویلی واچ نه په داسې حالت چې میش سره انګسی او صحابه کرام
چې دا الله رب العالمین مضبوط ایمان دی ته ورکړو د دې هیڅ قسم پروا نه کړه مخشرون دي دغه سه او پته او ته ولګیدل چې مشتل یار بن شوی بیا دغه نه بعد د حدیبیه په میدان شي چې دی سه ورځ تیروي او په دې په دې باندې بار بار د مکه مشرکین سي حمله کوي کله 50 کسو نیولې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د شپې په دې باندې حمله کوله بیا د سبب المنذ باندې اتیا کسونه حمله وکړه هغه اتیا سره کسونه گرفتار کړ نو دا سمره مشکل حالات دي او په دې ټول حالات ان شاء الله رب العالمین صحابه کرام ته یو اطمینان ورکړه دا شور نه کوي دا نه کوي بے صبری نه کوي چې دا کیمه حالات سره میجا مخامخ شللی نه صحابه کرام په اطمینان باندې دي بیا دغه نه بعد د سمره مشکله مرحله وا چې ابو جندل رضی الله تعالی عنہ روغی د ایمان په حالات شه او بیړی په شه شه دی او د صحابه کرام په مخ شه پریوت چې مو ته پنارو کیه دغه مکه مشرکین نه او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام معاهده شه شرط سره لیکلو چې تاسو نه سکرو شي میجو واپس کای او په داسې حالت شه د زخمی وجود سره بیا واپس کای نو صحابه کرام ته د سمره پریشانی و ابو بصیر رضی الله تعالی عنہ واقع نو دغه رنګ د مختلف واقعیات وی چې صحابه کرام د پریشانی سبب او صحابه کرام د زړه د مرغوباوله او د بیت مینانی سبب الله رب العالمین سے فرمی هو الذی الله رب العالمین اغذات انزل السکینه چې نازل کړه سکینه اطمینان ثابت قدمی فی قلوب المؤمنین د مؤمنین په زړه باندې مؤمنین زړه ته لیزدادوا د دې پر چې ورزیوت کی ایمانن ایمان مع ایمانهم سره د ایمان دي ایمان خو استا او دغه ایمان شه په دینه اضافه وشي ځکه چې مشکل حالات وي نو په ایمان شه اضافه کیږي ځکه چې سړی په حق سره ویلوړي په مشکل حالات شه ویلوړي تقوا وي او ثابت قدمی وي او د الله رب العالمین او د رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم مانی په هر حالت شه نو دا څه شي وي د سره ایمان شه اضافه کی ولله جنود السماوات والارض او خاص د الله د پر د لشکره د اسماني او د مزکه وکانه الله علیما حکیما د الله رب العالمین علیم ذات او حکیم ذات ليدخل المؤمنین والمؤمنات د مشکلات ویل رغول الله رب العالمین مؤمنین ته درجه ورکای مؤمنین ته جنتینه ورکای د دې پر چې داخل کې الله رب العالمین مؤمنین سړي والمؤمنات او مؤمنات شزینا مؤمنین سړي ذکر چې کله وشي نو په دې شه تبعا شزینا روشي نو اکثر چې کله د ایمان تذکرہ کړي یا ایه الذین آمنو نو په دې شه مؤمنین ټول مؤمنین مراد وي کا سړي او کا شزینای او کله کله الله رب العالمین د شزیناوی د پرګوشي صيغه استعمال کی دا په یو موقع باندې ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی الله تعالی عنها پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته عرض کړو چې یا رسول الله په قران مجید شه چې سمره صيغه استعمال شوې د سړی د پر استعمال شوې دي ځکه چې ټول مذکر صيغه دي د سړی صيغه دي د شزینا چې د څه تذکرہ نشته دو الله رب العالمین په مختلفو موقع باندې د څه تذکرہ کړی دو ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات نو دا چې سمره صيغه دي دغه چې د سړی سره سره د شزینه تذکرہ ده د دې د تسلی ده پر او په دوز ان شاء الله رب العالمین د عمره د پر تک شه دغه مؤمنین شزینه ول لوی کردار یې داو چې ګوره په یوز ګوربند سویرلا سو صحابه کرام د مدینه نوزي از دا دغه شزینا کچری ویلی و چې نه د مشکرینا د مش بال بای دا چاته پته کول شي میجو وسه کوي په دې شو خدا خطر کې د شي ځکه چې ټول وطن د مخالف ته د مسلمانانو د مدینه قبل طرف نه داسې کافر روشي داسې سازشي خلق روشي چې منافقین چې کیم دي اروشي يهود روشي نصارا روشي او په میش باندې حمله او کې مشتره وسه کې پد ځکه چې په دې وا باندې خدای صحابه کرام دي چې کیم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زون سره عمره ته وخصل هنا صحابه کرام شزینا دا نو ویل چې میش سره د سړی پوت شي دا ټول نسی ویل د سیدی سورلسا دا ګوره دا دغه شزینا استقامت ته تو سړی ته و چې تو سه بالکل بے فکر شي د خپل کړي نه دا الله او د رسول حکم چې کیم د پزوي کوي او د طرف نه د اطمینان ملاو شه ځکه الله رب العالمین دروشه د سړی سره د شزینا تذکرہ کوي ليدخل المؤمنین والمؤمنات د دې پر چې داخل کی الله رب العالمین مؤمنین سړي او مؤمنین شزینا جنات تجری جنت ته هغه جنتین چې جاری وي من تحت هلوند دي اغنا الانهار نهرینا خالدین فیها چې همیشه دي پر پدې شي ګوره د جنت نعمت خوان دغه چې دا همیشه ای په دنیا کې نعمتینه ډیر شي خو چې یاره بس کزونی دوه ختمېږي
او کا بل نعمت ته دولت ته سړی ډاریږي چې دا سني د دولت ټولر نه لوټ شي نقصانونه شي دغه رنګي که صحت ته چې سمره نعمتونه په دنیا شي دي نو سړی په زوال باندې ډاریږي چې کله چې در نه ختم شي او په جنت څه شي نه یو قسم زندگی د زونی زندگی ټول نعمتونه الله رب العالمین درکې د سمره د زړې نفرتینا د حسدینا د خبره دا ونوي ټول دا غمینه د دنیا خبره دي ټینشن نه وي نه ويكفر عنهم سيئاتهم وختم کی الله رب العالمین معافی کی دینه سیئاتهم گناهینه دی دی وکانه ذلك عند الله فوزا عظیما ودا دو د الله رب العالمین په نر باندې لویه کامیابی وي یقینا لویه کامیابی په دانه کیما کې چې انسان ته جنت ملاو شي الله د میجو دسترو کی ويعذب المنافقين والمنافقات و دې پر چې عذاب ورکی منافقین سړی ته او منافقین شزینات والمشرکین والمشرکات یغزش د مؤمنین سړیو د مؤمنین شزینات تذکرہ وکړه دوش الله رب العالمین د منافقین سړیو د منافقات شزینات هغه تذکرہ کوي ځکه چې په دې منافقت شو صرف سړی نه کنه شزینا وي دغه رنګ والمشرکین والمشرکات او هغه سړی چې مشرکین دي او هغه شزینا چې مشرک دي نو دغه ته الله رب العالمین عذاب ورکړي لکه سړی چې مشرکین وي دغه رنګ شزینا مشرک وي بلکې زنه شزینا خو داسې تیر شوی چې پیغمبر علیه السلام ته په سړی نزیوت تکلیف ورکړه ده د ابو لهب کر ولا شزینا چې کیما دغه پیغمبر علیه السلام ته سمره تکلیفینه غنه اغزی وټوله ورزر ټیل کړو بیا د پیغمبر علیه السلام په لیار شاچول الله رب العالمین په مزمت شه سورۃ لهب چې کیندار نازل کړ او د دې مزمت الله رب العالمین وکړه دغه رنګ هغه شزینا چې پیغمبر علیه السلام مسجد جماعت ته پتل او بیا وی ګنګي پر اچوله نو دا پیغمبر علیه السلام تر سرنګ چې سړی تکلیفینه ورکړي مشرکین دغه رنګ شزینا دي الظانین اغا مشرکین و اغا منافقین چې دی ګمون کوین چې دی بالله په الله باندې د الله متعلق ګمون دا سرنګ ظن السوء بد ګمونینه کوي د الله په باره شه علیهم دائره السوء په دی باندې گردشت زمونه بد په دی باندې دا یعنی دی خو مسلمان ته خوشی ویل وی چې دغه دی مسلمان لوړل او په یو ځای کافر ته ورغل هغه کافر چې په دې په شدالت په خپل باندې را غم کوي دا وچار وو کی ختم وي کی الله رب العالمین فرمایي چې نه د مسلمانانو حفاظت کوي او الله رب العالمین دا مسلمان دي له ستو ته زدر شي او بیا په مختلف موقع باندې وشله داسه چې الله رب العالمین بلکې ډیر وخت نو تر دعا کوله چې الله رب العالمین په د ټوله عرب باندې د مسلمانانو داسه غلبه وروسله چې چا د مسلمانانو نصر چری چی گواهی شو وغضب الله عليهم او د الله رب العالمین غصاوی په د خلق باندې ولعنهم د الله لعنت می واعد لهم یعنی الله رب العالمین په د خلق باندې لعنت کوي او په غصاوی ناراض وي ځن الله رب العالمین لعنت الله تعالی څه دی چې الله تعالی د خپل رحمت نه سړی ورټي واعد لهم ترکړه د الله رب العالمین دی پر جهنم وساعت مصير او ډیره بد ټیکنه د جهنم ولله خذ الله دی پر د جنود السماوات والارض لشکره د اسماني او د مزکه وكان الله عزيزا حكيما ده الله رب العالمين غالب ذات وحكيم ذات امين اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما وصلى الله